بیا وای اوتیت الشفاعه مال خدای د لوی شفاعت حق را کړی دی چې دا بل پیغمبر ته نه دی حاصل. شفاعت خو به هر پیغمبر کوي، هر ولی به کوي، هر شهید به کوي، هر حافظ قرآن او عالم قرآن به کوي، خو د خدای د اجازت نه پس او د لږو کسانو دپاره چې څومره ورته خدای وښیي د نورو قومونو دپاره نشي کولی. زمونږ د ښکلي پیغمبر شفاعت په د ټول جهان د قومونو دپاره د آدم علیه السلام نه تر زمونږ د امته پورې دا شفاعت بل پیغمبر نشي کولی. نو هر پیغمبر به د خپل قوم دپاره کوي، خو د نورو دپاره دا به د قیامت ورځ چې شي. دا د حضور پاک د خولې مبارکې بیان. وی میدان چې شي د قیامت نو لمر به ښکته ګرمي به خلک به ډېر زیات تنګ شي. خلک به وایي خدای یو طرف تم کې جنت تم که بوځې که دوزخ تم بوځې خو چې د دې غم نه خلاص شو. نو آدم علیه السلام له به لاړ شي چې قربان ته خو د ټولو مخلوقاتو پلارې نیکې او ټولو ملایکو تا ته سجده کړې ده، ته د خدای دربار کې سفارش وکړه چې د دنیا د دې قومونو سره حساب کتاب شروع شي او د قیامت د دې میدان د سختو نه خلاص شي. آب وایي نه زه نشم، ما نه یو بوټی ما خوړلی اگر چې زه پې خدای معاف کړی خو زه د خدای نه شرمېږم، ما له حیا راځي. لاړ شئ نوح علیه السلام له لوی پیغمبر و، 900 کاله یې نصیحت کړ قوم ته، هغه له به راشي هغه ته به وایي د خدای لوی پیغمبر او ستا په خیرو باندې ټول جهان باندې طوفان راغلی او داسې ته سفارش وکړه چې خدای د مخلوقاتو سره حساب کتاب شروع. اب وایي ما یو قوم ته خیرې کړي دي، ما له دا خیرو نه حیا راځي چې دا ما ولې وي. رب لا تذر الارض من الكافرین دیارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. خدای دا قوم ختم کې نو ما خیرې کړي نو ما له دا خیرونه حیا راځي، زه د خدای دربار کې نشم پیش کړی. لاړ شي ابراهیم علیه السلام را د خدای ډېر عزتمند پیغمبر دی او د پیغمبرانو نیکه دی، هغه نه به راشي هغه وایي ما یو 3 دروغ ویلي دي، ما له د خدای نه حیا راځي. دروغ نو خلقو ته دروغ معلوم کړو. یو چې بوتان مات کړل او دې ونیولی شو نو بادشاه او قوم ورته وایي دا چا کړي دي؟ وی د دې مشر بوت نه تپوس وکړئ که نه تبر د ده په غاړه دی چې تبر چا سړی خو هغه به کړي که کبیرهم هذا فاسألوه من کانوا ینطقون. د مشر ته تبر پروت دی، دونه تپوس وکړئ ته به کړي زه دې څه خبر هغوی پې په خپله پېښو چې دا د ضد د وجې نه وایي. خو د خبرو دپاره یو موقع جوړوله، هغوی ورته وایي لقد علمت ما هؤلاء ینطقون. وایي که خبرې کولی شي تپوس یې وکړئ، وایي تا ته خو دا پته لګي چې دې خبرې نه شي کولی. نو بیا ورته وایي عجیبه نه خبرې کولی شي، نه د ځان نه تبر لر کولی شي، نه که چاته سرونه پرې کړي دا نه شي ویلی، نو بیا دا څنګه خدای دی؟ نو ځان ته د خبرو خو وایي چونکې ما ظاهره ویلي و بل فعله کبیرهم هذا فاسألوه من کانوا ینطقون. دې مشر به کړي که نه تپوس دې وکړئ. وایي ما له خدای نه حیا راځي. دویم چې یو بادشاه نیولي دوی او بیبي تې بوتله نو هغې ته فوجیان وایي دا دې څه ده؟ نو دی ورته وایي دا مې خور ده. نو هغې ته زر وایي ته مې د تر لورې او دې وخت کې زه او ته مسلمانان یو نور څوک نشته، نو موږ د اسلام په ورورولۍ کې رور خور یو، نو که تا نه تپوس وکړي نو دقه شان ورته ته ووایه. هغې نه تپوس وایي دا مې ویلي دي چې دا زما خور ده، اگر چې مطلب یې څه یو خلکو چې راغوستې و اول
نو ستوري ولیدل، سپومې ولیدل، انوار یې ولیدل. وی دا زما خدای دی. بیا وی د انور زما خدای دی. دا خو غټ تاسو چې نور ډوب شوی چې څه ډوبېږي هغه خدای چې پناه کړي. بس ما له د خدای نه یاره. موسی علیه السلام نه ویلاړ شه. موسی علیه السلام ابو ایمان یو سړی په خطا وجلی شو. ما وله دغه کو ادب مې ورکو. یو ظالم فوجي په یو رعیت یې را باندې کړو. نو هغه ورته وایي راشه دنه مې خلاص کړه. نو دی ورغی غلی سوک ورکو چې خوښ دي. او سوک ورکولو سره په سرکوزې را پرېوت ساعت ووتل. ما نه یو سړی په خطا وجلی شوی دی. زه د خدای نه شرمېږم. عیسی علیه السلام عیسی علیه السلام وایي ما ته خلکو خدای ویلي دي لکه د عیسایان مونده. د انګریزانو نه زیات بېوقوفه قوم د عقیدې په اعتبار څوک نشته. ځکه عیسی علیه السلام ته خدای هم وایي، د خدای زوی هم وایي، او دریم خدای هم وایي. هلکه دا څنګه خبره؟ دا درې یو دی یو درې دی، یو درې وي او درې یو وي. دا خو ماشوم نن تپوس وکړه چې درې وي او یو یو وي. نو هم ورته دریم خدای وایي، هم ورته خدای وایي، هم ورته د خدای زوی وایي. هلکه دا څه شی شو؟ نو عیسی علیه السلام به وایي زه د خدای نه شرمېږم چې ما ته خلکو خدای ویلي ده. دا قرآن شریف کې بیان دی. اوومه پاره کې خدای به عیسی علیه السلام د عیسایانو مخکې راوغواړي. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. د خلقو مخکې به عیسی علیه السلام خدای راوغواړي. وایي تا د عیسایانو ته ویلي چې زه خدای یم. دوی به وایي توبه سبحانک ته پاک یې. خدایه که ما ویلي خو تا ته به معلوم وي. ما دا نه دی ویلی. ما ورته وایي د هغه لوی خدای عبادت کوئ. پیغمبران خو د دې دپاره راځي چې خلک د خدای سره جوړ کړي، خلک د خدای سره وتړي، د خدای ذات ورته یاد کړي چې عبادت به د هغه کوئ، خیر و شر ما فوق الاسباب به د هغه نه هغه غواړئ. عالم غیب او مالک د هر څیز او مختار کل به دغه لوی خدای ګڼئ. نو پیغمبر جوړ پیدا کړي د مخلوق او د خالق په منځ کې. ما دغه جوړ ویلی دی. زه بله خبره کوله خدای ته دا معلومه ده چې ده نه دی ویلی. خو عیسایانو ته به وښیي. نو دی به وایي خدای زه شرمېږم ما ته خلکو خدای ویلی دی نو زه د خدای نه شم. لاړ شي اخري پیغمبر زمونږ پیغمبر ته به راشي. دی به وایي انا لها زه به دا سفارش کړم. دې ته مقام محمود وایي چې مونږ د اذان نه پس دعا د وسیلې کې وو چې خدای دله مقام محمود ورکړي. دا هغه د عزت مرتبه ده چې ټول پیغمبران ټول امتونه به دلته محتاج مې او صفت به یې وکړي. نو دی به د ټولو جهانونو دپاره د ټولو قومونو دپاره به سفارش وکړي. د خدای ته به لاړ شي، د عرش د لاندې به په سجده پروت شي او د اوو شو عروضو په اندازه د خدای حمد او ثنا به وایي. اوو شو عروضو په اندازه چې وخت تېر شي خدای پاک به ورته وایي سر اوچت کړه څه غواړې. دی به وایي خدای قوم سره حساب کتاب شروع خلک دنګ دي. خدای پاک به ورته وایي ښځې په خپله درکوزېږم میدان د قیامت ته لاړ شه. نو ډلې ملایکې به راولېږي د قوم نه به چاپېره ودرېږي، بیا به بله راولېږي، بیا به بله څوارلس صفه به چاپېره د ملایکو ودرېږي. وجاء ربک والملک صفا صفا. یو سپین اوریځ کې به د خدای عرش راشي او خدای پاک به په عرش. نو د عرش یو خوا به د بیت المقدس کې چې کومه ګټه ده په هغې ودرېږي او بیا به خدای پاک خبرې شروع کړي. نو دا لوی شفاعت د ټولو جهان د امتونو او د قومونو دپاره دا به زمونږ پیغمبر کوي. وایي دا صفت خدای ما نه راکړی دی بل چا نه دی ورکړی. درود شریف ووایه.